ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه نن غواړم چې د افغانستان کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ چې په کوم انداز سره خبرې اترې روانې دي، آیا دې سره په افغانستان کې امن راشي او که نه. زلمی خلیلزاد طالبانو سره د امریکای د دې پروجیکټ چې کوم دی هغه انچارج دی او الریډي د هغوی میټینګز هم شوي دي او لمبې خو موږ دا ګورو چې آیا زلمی خلیلزاد مخکې چې ته داسې کامیابي حاصله کړې ده، ځکه چې په افغانستان کې کله په 1988 کې چې کله د سوویت یونین د هغې فورسز ویډرال کېده، انخلا کېدله او جنیوا کې کوم مذاکرات شو، کومې خبرې اترې شوې وې، په هغې کې د امریکې د ټیپ مشري چې کومه ده هغه زلمی خلیلزاد کوله. د هغې نه پس موږ وکتل چې امریکني هم لاړه د افغانستان نه او سوویت فورسز هم لاړه، خو افغانستان یې د یو ډېر لوی جنګ سره مخکې چې د هغې نه پس کوم ظلمونه په افغانستان کې وشو نو هغه د هېرېدلو نه دي په راروانه صدۍ پورې. یوه بیا چې کله د طالبانو سقوط شو په کال 2001 کې بون چې کوم کانفرنس کې د په هغې کې بیا د امریکې د ډیلیګیشن مشر بلکې ټول اختیارات چې کوم هغه هم د دوی سره د هغې مشر زلمی خلیلزاد و. د هغې نه پس چې کوم حکومت یا کوم سیټ اپ راغی، آیا په افغانستان کې امن راغی؟ بالکل نه، بلکې نور وایلنس یې واشو، نورو علاقو ته خبره لاړې ده. نو اوس زلمی خلیلزاد سره څه داسې یو بله پلان دی چېرې په کال 2018 کې به دی چې کوم دی یا په 2019 کې به دی په افغانستان کې چې کوم دی امن راولي. دغو لا اوسه پورې خو دوی د معاهدې څه هغه کنټورس چې کوم دي مخې ته نه دي راغلي، خو څه اشارات یې داسې ورکړي چې کوم پلان دی د هغې مطابق د امریکې چې کوم پلان دی لمبې او دې باندې طالبانو سره څه نه څه حده پورې دوی اګري شوي هم دي. هغه دا دی چې را روان اپریل په میاشت کې چې کوم انتخابات پکېږي، صدارتي انتخابات په افغانستان کې هغه به وځنډولی شي. کوم چې الیکټډ ګورنمنټ دی په افغانستان کې دا وخت دا به چې کوم دی ختم کړي شي، دا به ډیزالو کړي. دریم نمبر باندې هلته کې یو ماورای آیین ځکه چې د افغان آیین کې د انټرم سیټ اپ یا د عبوري حکومت چې کوم دی سپیس نشته دی، یو ماورای آیین یو حکومت په جوړ کړی شي. پنځم نمبر ازمایشي بنیادو باندې به بیا طالبان چې کوم دی د جنګبندۍ اعلان وکړي او دې سره سم به امریکا د افغانستان نه د وتلو یعنې د فوج د انخلا حوالې سره خپل پلان ورکړي. بیا به دوی په افغانستان کې دننه طالبانو ته یو څو صوبې چېرته چې د دوی مخکې نه اثر دی یا د دوی زیر کنټرول دی هغې به اختیار ورکړي، د هغې ټول اختیارات به د طالبانو سره په کم شرایطو لاندې به وي. هلته کې به د خلکو ژوند څنګه د دې حس مخې ته څه نه دي راغلي لا او نه څه په هغې باندې څوک توقع ترې کوي. د هغې نه پس به بیا انتخابات کېږي. اوس دا یو شی چې موږ وګورو کله هم چې په افغانستان کې که هغه د 1988 خبره ده، که هغه د بون خبره ده یا د هغه د 2014 کوم د ډرا ډاون خبره ده، هغې نه پس افغانستان کې وایلنس یا جنګونه سیوا شوي دي. امریکا خو کوشش کوي یو بزنسمین لایک ډیل یعنې د یو تاجر په شانتې تجار په شانتې یو ډیل کړي د طالبانو سره چې بس تاسو راشئ او مونږ به لاړ شو او بیا تاسو پوه شئ او کار پوه شئ. ما په خیال افغانانو له داسې ډیل نه دی پکار. د امن معاهدې چې کوم دی هغه بزنس لایک نشي کېدلی، هغه د ټریډ یا د تاجر د تجارت د حوالې سره نشي کېدلی. هغې دپاره یو آل انکلوز یو نیشنل سیټ اپ چې کوم دی هغه پکار وي. دې وخت کې که زه دا وایم چې ډاکټر غني صاحب هم کوم ټیم جوړ کړی دی د هغې هم څه اهمیت نشته دی. دې وخت کې یو داسې ټیم پکار دی چې هغې باندې هغوی چې بیا کومه خبره وکړي نو افغان قوم د هغې اونرشپ والي څومره چې افغان اتنیکي ګروپونه دي پکار دی که پښتون، تاجک، ایمک، هزاره، ازبک، بلوچ څومره چې دي د هغوی نماینده یو جرګه پکار ده چې هغه بیا خلک اون کوي. یو زما دا خیال دی جوړ شو. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې صرف طالب نه جنګېږي، هلته کې نور ګروپونه هم دي، هلته حقاني نیټورک دی، هلته کې چې کوم دی ISK یعنې اسلامک سټیټ آف خراسان، داعش وغیرہ، پاکستانی طالبان، ازبک، تاجک میلیټنټس یا چې کوم دی چاینیز یو غر چې کوم دی هغه دی پکې، عرب دی پکې. نو آیا دا اوس چې کومې خبرې کېږي دا صرف یو ډامیننټ ګروپ سره کېږي، یو مضبوط ګروپ سره، که نه د ټولو سره دی؟ ځکه په دغه حالت کې د دې څه انشورنس دی چې طالبان دوی را دننه کړي، امریکا لاړه شي، نو بیا دا نور 15 ګروپونه چې کوم دي دوی به جګړه نه کوي. او د دې نه علاوه یو بله اهمه خبره که 1988 کې کله امریکا لاړله د هغې نه پس علاقه پلاو شوله، نو چې کوم د سیمې ملکونه دي انکلوډینګ پاکستان، ایران او ترکی، سعودي عربستان وغیره، دوی په افغانستان کې خپل پراکسیز جوړ کړل، هغې بیا جګړې کولې، د یو بل مفاداتو د خپلو د دوی د مفاداتو خیال یې ساته.
آیا که امریکا لاړه شي طالب سره خبرو شو د دې خلکو سره پکې دا انکلوډ کړي نه نو دوی به د خپل پراکسیز نه لاس وباسي که نه نو دا بنیادي خبرې دي چې د امن مطلب د افغانانو دپاره دا نه دی پکار چې هلته جنګ نشته بلکې هلته کې قانون دی هلته کې د آیین عملداري ده هلته کې انصاف دی هلته کې ازادي ده او په دې 13 کالو 15 کالو کې چې افغانانو څومره اچیومنټ کړي دي څومره حاصلات یې کړي دي هغې انشورنس کول پکار دي دا نه چې طالب ته سره دغه د ایډیالوژي اکاموډیټ کړي سره دغه د اختیار اکاموډیټ کړي نو دا ما وایي چې په دې حوالې سره چې دا بنیادی فلاس چې په دې دغه کې ماته راځي یو خدا پکار دي چې د دې اونرشپ افغان واخلي امریکای له لیډ رول کې نه دی راوړل پکار دوی له چې کوم دي سپورټ رول کې راتل پکار دي چې دوی افغانان چې ځکه چې سبب هغه یو بل سره کینی یو د سیمې ملکونه پکې انکلوډ کول پکار تاکي چې د دوی سبب پراکسیز نه کی بیا پکې پاکستان خپل لاس وخل نه کی ایران نه کی انډیا نه کی سعودي عربستان نه کی یوې ترکی ازبکستان تاجکستان نه کی دا ټول خبرې دي چې دا په نظر کې ساتل پکار دي بل بزه دا وایم اخره کې چې امریکای له لږ د غټ ځلو مظاهره پکار ده په دې کې پکار دي چې چین هم شامل شي یو مضبوط ملک دی روس هم شامل شي چې سبا د سیمایي ملکونه چې کوم دي چې دوی که څه اخوا دې خوا کینو چې د دې خلکو ګارنټیز هم پکې دا نه ده پکار چې صرف د خپل وتلو دپاره د انخلا دپاره د کوم ډونالډ ټرمپ چې ویل ګیټ هیل آوټ اف افغانستان ګیټ هیل آوټ اف افغانستان دا نه ده پکار دلته کې انسانانو سي هغوی ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي ډېر زیات ځورلي دي ځپلي شوي دي نو یو داسې امن پکار دی تادي نه یو داسې امن پکار دی چې هغه همیشه دپاره دا نه چې موږ یو بل ډیل وکړو او د هغې نه بس خدای دې نه کړي